امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد منکر کئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد منکر کئی بلکہ چې مونږ او تاسو دا صحیح البخاری وګورو کنه نو پدې کې اکثر محدثین دلته د امام بخاری مقصد د باب مقصد رد علی الجهمیہ رد علی المعتزلہ دلته رد په خوارجو دلته رد په روافضو دی دین کې ګوري ردونه مشتخه بعض خلک د ردونو نه ډېرې لرجي یاره خېخې خبرې کوئ خو رد پکې مه کوئ که نه ښه په بې حیایۍ به رد کې په شرک به رد کې په بدعاتو باندې به رد کې په رسم و رواج باندې به رد کې نو ته په صحیح دین روانې او دا یاد وساتئ دا ځان سره یو کمپیوټرایز فارموله وساتئ که تاسو په دې معاشره کې علماو کې اهل حق او اهل باطل علماء حق او علماء سو پیژندل غواړئ بیانونه دواړو واورئ ښه د یو طرف ته به خامخا د رسم و رواج ردي د شرک او د بدعت رد بی د بې حیایۍ رد بی او بل طرف ته تاسو ټول ښه او دا نورم بد نه دي ښه یاره بس که نه یاره جي لږ گزاره بس دا خبرې به اخوا دی خو تا به خفه کوي نه نو دلته امام بخاری رحمت الله علیه آخري باب قائم که دې کې رد وکړو په هغه تعقل پسند خلکو باندې داسې خلک چې هغوی دا دین په عقل باندې تول کوه چې کومه خبره عقل منله هغې منله چې کومه خبره عقل نه منله نو هغې نه منله لکه هغوی د معراج نه انکار کو چې دا به څنګه ممکني چې نبی علیه صلات وسلام د شپې په سیسه کې د مکې د حرم نه لاړو بیت المقدس شام ته د هلتې نه لاړلو بیا ړومبي اسمان نو دویم اسمان نو دریم اسمان څلورم اسمان پنځم اسمان شپږم اسمان نو اوم اسمان نو سدرة المنتهی نو په بره د جنت نظاره د جهنم نظاره نو بیا راغی هغوی وي مړه دا به خوب کې تلي سړیه انکار یې وکړو امام بخاری په هغې رد کوي ښه د دغه خلکو دا نظریه مو قرآن کې الله فرمایي زه به اعمال تلمه هغوی دا مونځ به څنګه تللی شي دا روژه به څنګه تللی شي دا ذکر به څنګه تللی شي امام بخاری پې رد وکړه چې الله ویلي که نه ونضع الموازین القسط لیوم القیامه زه به تلې ولګومه د قیامت پر ورځ د انصاف دا اعمال به تللی شي د چا اعمال به سپک شي د چا به درانه شي بس چې مونږ ته الله یو خبر راکړه پیغمبر یو خبر راکړو عقل مني او که نه مني مونږ به منو دې ته ایمان بالغیب وایي خبره مو خیال ته راله که رانله ډېر خلک پریشانو کې مبتلا شي او زمونږ د اوږې خطیب صاحب حفظه الله وایي یو به د بجلۍ په تارونو کې ګوتې نه وښی نو یو به د الله په کارونو کې ګوتې نه وښی په دا به څنګه تللی شي دا بس الله به انتظام کوي که نه دارنګې د قبر د عذاب مسله وه ډېر معتزله شته د قبر عذاب نه مني هغې وایي څنګه چې دا روح علیین یا سجین ته لاړو دا ډیډ باډي دلته پرته ده دا